مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. الکفر کلهم ملت واحدہ، ټول کفر یو دین دی، یو مذہب دی. کافر سڑے چرې د مسلمان دوست کې دی نشي چر. او بیا انګریز او هغه پلیت قوم، هغه رذیل قوم، د دوی د لاسه خو زمونږ بیړۍ غر کې دي. نن په پاکستان کې وګوره چې څومره مذهبي فرقه وارانه فسادونه دي، څومره اختلافي جنجالونه دي، دا ټول پیرنګیانو جوړ کړي. دا د پیرنګیانو سازش په هر شکل کې خپل جنټان را پریخیو، او دا تمام فساد چې په ملک کې تاسو وګورئ دا پیرنګیانو کړی. ای په خپل مشن کې کامیاب شو. هر سړی له په خپل ځای کې شکرانه رسېدا، هر څه چاله به لنګر ته رسېدا، چاله به محراب ته رسېدا. جی دسم شوي یو ایجنټ په دې پیښور زما د سترګو د وړاندې په جنگ عظیم کې علما را جمع کړل. علما وراشي زما پلار مړ دی، هغه پسې مې ختم کړی. پوهېږئ په خبره؟ پلار مې مړ دی، هغه پسې مې ختم کړ. مولیان خو ساده و، هغې راله چې څه وخت کې دعا یې کوله، کیمرامین یې ورته کېنولی، فوټو یې وویستو. چې فوټو یې وویستو، هغه وخت کې انګریز ډپټي کمشنر و. هغه فوټو یوړو ډپټي کمشنر ته یې ورکو چې دا مې ستاسو دپاره دعا وکړه چې الله انګریزان کامیاب کړي. وګوره دا ټول علما لاسونه یې اوچت کړي دي او دعا کوي. انګریز والا پیسې مې ورکړې. زما د سترګو د وړاندې هغه سړی بیا لیونی شو. و مولا و لیونی شو، او داسې لیونی شو چې په لاره بتلو غلو متیازې به په لینګو بیاده، او د هغې نه هغه مړ شو. زما عزیزانو کم کرتوتونه دي چې مونږ نه دي کړي د دنیا د مفاد دپاره او د دنیا د لالچ دپاره. انګریز دپاره مونږ دا کارونه کړي، علما هم را جمع کړي او په دعا هم کړي، فوټو هم وروړی چې دا تاسو دپاره مې دعا، او بانه دا کړی چې راشي پلار پسې مې خیرات کړی دی، دعا ورته وکړه. زما عزیزانو عرض مې دا و، دا د خپلو سترګو چې شمدید قصه درته کوم. دا بیا لیونی شو، غل متیازې به په خپو بیده او د هغې نه هغه مردار شو. دا د انګریز سازش و په رنګ رنګ کې، رنګ رنګ. د ملکنډ غزا کې د انګریز سازش کم کردار ادا کړ. د ترمزو د حاجي صاحب په غزا کې مومندو باندې چې وا، په هغې کې انګریزانو زمونږ خلکو په لاس کم کم کردارونه ادا کړي. ترمزو حاجي صاحب یو انتهایی مجاهد انسان، ډېر لوی مجاهد. هغه تاریخ درته نه بیانو، خو هغه سره یو طالب په دې غزا د مومندو غزا کې شهید شوی و. شپږ میاشتې پس ورپسې کلیوال راله چې جی وباسو یې کلي ته وي. صاحب ورته وی مه وباسئ، ګوره وی نه وباسو یې. وځئ چې ورغلي چې قبر یې پرانیستی دی او تختې را لرې کړې، په سود به خلکو له پیسې ورکولې. خلکو ورته سود مه کوه، بیړه دې غر کشه، غر که به شي، ایمان به در نه لاړ شي. هغې به ورته په اپریدی ژبه کې وي چې ایمان خری ورې، که اپریدي در کې ناست دي هغې پې پوهېږي، ایمان خره وره خو ارمان دا دنیا گئے. ایمان خره وره مانا خروارونه، بارونا. ایمان ویلے بارونا، ډیری خو ارمان دا دنیا گئے. پیسو خبره کوه، ایمان ډیری دی. زمونږ مالک کې یو اجی پاگل به ورته مونږ وی، مونځ یې نه کوله. ما ورته ویل چې इनको माल जालिम नमाज पढ़वत मुला जनाजा न पढ़सिया। मां तो हुई कि तेरे आर मुला 2 रुपए दे टट्टू। मां तेरे आर मुला 2 रुपए दे टट्टू
2 روپے دے سانس واللہ میرے 3 جنازے پڑھ چھوڑ سی خبر ہے دروغ نہ تھا کڑی واللہ چشل خود حکم چڈیر میں تنگ کو نمات ہوئی چوئے گل سن لیوانے بندے گل سن معاملہ جنازے دا نہیں گا معاملہ اللہ دے نال ملاقات تنو کس نے خدا دا ایٹ کلرک تے بابو بڑھایا ہے کہ تو میرا ریکارڈ بڑھا سے تا اللہ منو پیش کرشی تو اپنی جان دا غم کر خدا دی قسمیں تیرے 8 لکھا ملا دوزخ جاسن تے 8.5 لکھا لفنگے جنت جاسن چرس بیمس کر سوچ رہا ہے کہ خبر ٹک گئی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.